د هر عمل بنیاد د اخلاص دی. کله چې انسان په اخلاص یو عمل وکي نو دغه عمل الله رب العزت تر تمام عملونو نه بهتر دی. اگر چې وړوکی عمل ولی نه لیکن دغه الله رب العزت تر لوی عملونو نه دا بهتر دی. او که فاسق او فاجر کس ولی نه خو چې دا یو عمل په اخلاص وکي الله رب العزت دغه یو عمل په وجه باندې مغفرت نصیب کوي. او که یو کافر ولی نه خو چې دا کله یو عمل په اخلاص وکي الله رب العزت ته دغه معمولی عمل په وجه باندې ایمان نصیب کوي. د حسن بصری رحمه الله گاوړ کې یو مجوسی اوسېده او دغه مجوسی وای چې کله بیمار شه داسې بیمار شه چې دا مرض الموت دغه بیماری نه بیا د وفات هم شه. و چې کله دی بیمار شو حسن بصری رحمه الله خبر شه چې زما ګاونډي چې کوم مجوسی دی دی بیمار دی او داسې بیمار دی چې دینو له مرګ راځي دی نه مري مرض الموت کې مبتلا دی. نو حسن بصری رحمه الله تپوس ته راغلی او دا یوه مسله ده چې کله ستا ګاونډي دا کافري او تا ته پته تا د ضرر تا ته نشته تا ته پته چې دی ایمان ته راغلی اسلام قبلوي نو په دغه وخت کې په تا باندې لازم دی چې ته ورشه تپوس یې وکړي. حسن بصری رحمه الله چې کله ورغلی او دې ته یې وکتل نو دې د مرګ حالاتو وی حسن بصری رحمه الله دله ایمان دعوت ورکه خو لیکن په زړه کې یو سوال وکړه ویې چې یا الله که دې کافر چرته او دې مجوسی چرته په ژوند کې یو عمل داسې کړی چې یا الله تا ته محبوب او غوره یا الله د هغه عمل په وجه باندې یا الله دې ته ایمان نصیب کا. نو وی بیا د هغې نه وروسته دعوت ورکه چې کله د ایمان دعوت ورکه نو ایمان یې قبول که او اسلام یې قبول که او د دنیا نه مسلمان لاړې. دغه ځای کې لیکلي دي امام جوزي رحمه الله په انسو کا سمندر په دې کې لیکلي دي وایي که یو وړوکی عمل ولې نه معمولی عمل ولې نه لیکن کله چې دغه معمولی عمل دا په اخلاص سي الله رب العزت یو کافر ته چې الله رب العزت د معمولی عمل په وجه باندې ایمان نصیب کوي نو مسلمان چې په حالت ایمان کې یو معمولی عمل وکي الله رب العزت په طریق اولا باندې د هغې مغفرت او الله رب العزت په ټول ګناهونه د دغه یو عمل په وجه باندې ته معاف کړي.